د پی ټی آی د پاره غټه خوشخبری داره چې عمران خان اني ټایم رها کېدی شي. جی عمران خان د اډیاله جیل نه خپل د بنیګله رهایش ته منتقل کېدو واله دی. دین علاوه د عمران خان په جیل کې اسټابلیشمنت سره ملاقات شوی دی چې د ملک حالات بیخي چین شوي دي. کوم خلکو چې عمران خان د سیاست نه بهر کولو، کوم خلکو چې عمران خان سیاست ختمولو، د هغه خلکو سیاست ختم شوی څه دی چې بلکې هغوی د عمران خان په حق کې خبرې شروع کولې دي، هغوی د عمران خان په حق کې روچت شوي دي. په هغې باندې کمپلیټ ډسکشن کوو. عمران خان به څنګه رها کېږي، کله به رها کېږي، مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ډېر ملګري تپوسونه کوي چې عمران خان به کله رها کېږي، چونکې یو ډېر امپورټنټ، یو ډېر اهم ملاقات د عمران خان په جیل کې اسټابلیشمنت سره شوی دی. راځو د خبرونو تفصیل طرف ته. جی مسلم لیگ نون نه علاوه د پاکستان ټول سیاسي جماعتونه خپل ځان سرندر کړی دی، خپل هار یې منلی دی. د پی ټی آی په حق کې خپل هار ومنلو. کوم خلکو چې د عمران خان سیاست ختمولو، کوم خلکو چې عمران خان د ملک نه بهر کولو، د هغه خلکو سیاست ختم شوی دی. جی بل اسد تور چې کوم دی، هغه د خبر مطابق اسد تور دا خبر شیر کړی دی چې عمران خان سره په جیل کې د اسټابلیشمنت ملاقات شوی دی او دغه ملاقات نه پس د ملک حالات بدلیدو واله دي. جی او عمران خان اني ټایم رها کېدو واله دي. جی عمران خان یو ځل بیا په جیل کې ابسلیوټلی ناٹ ویلی دي چې زما رهایی بالکل نه د پکار، زه رهایی کېدل، زه ځان رها کول نه غواړم، خو کومه داندلي چې زما پارټۍ سره شوې ده، کومه داندلي چې په دې الیکشن کې شوې ده، د هغې یو اوټ په زه حساب کتاب کوم. جی ما د رهایی نه میلاویږي، خو چې داندلي شوې ده، په کومو حلقو داندلي شوې ده، زه به های کورټ لزم، زه به سپریم کورټ لزم، زه به دا لړاوم. جی زه داندلي نه منم. ابسلیوټلی ناٹ یو ځل بیا په جیل کې ویلي دي. جی جماعت اسلامي کراچي چې کوم امیر دی، د هغې نعیم الحق خپل ګټلې سیټ چې کوم دی پی ټی آی ته پرېښودی دی. جی او هغه ویلي دي نعیم الحق د کراچۍ د امیر صاحب دی د جماعت اسلامي، هغه ویلي چې دا سیټ زما نه دی، دا سیټ د فارم 45 مطابق پی ټی آی ګټلی دی او زه د دې سیټ حقدار نه یم. جی بل مفتی کفایت الله چې کوم دی د جی یو آی نه تعلق لري، هغه هم اعلان کړی دی او خپل سیټ یې پی ټی آی ته پرېښی دی او ویلي دي چې دا سیټ زما نه دی پکار، دا سیټ ما بایللی دی. جی بل تحریک لبیک چې کوم دی، هغوی هم ټول ملک کې فارم 45 پی ټی آی ته ورکولو باندې خپله رضامندي اختیار کړې ده. څومره چې هم پارټیانې وي، کومو پارټیانې چې جوړې شوې وي د عمران خان ماتولو دپاره، نو هغې کې خلک چې روچت شوي دي د عمران خان په حمایت کې خبرې کړي دي، عمران خان په حق کې هغوی خبرې کړي. جي د سوچ خبره ده. بل کوم خلکو چې عمران خان سیاست نه بهر کولو، نو هغه خلکو سیاست ختم شوی دی. که ټول ډومبی چې کوم دی جهانګیر ترین دی چې هغه د استحکام پارټۍ سربراو، جي هغه استعفا هم ورکړې. استعفا یې څه کوي چې بیخي سیاست یې پرېښی. جي د نه علاوه که تاسو ګورئ فردوس عاشقاوان، فواد چودھری، څوک یې نوم هم نه لي. جي د عمران خان په وجه باندې د خلکو کمپلیټ سیاست ختم شو. چې کوم خلکو عمران خان سره دوکه کړې وه، بې وفایي ورسره کړې وه، د هغه خلکو کمپلیټ سیاست ختم شو. اوس عمران خان به کله رها کېږي؟ عمران خان اني ټایم رها کېدی شي، ځکه چې کومې خبرې د هغه اسټابلیشمنت سره شوي، کوم اهم ملاقات شوی دی او کې کومې خبرې شوي دي، نو د دواړو پارټیانو ترمنځ یو مطلب یو میوچول خبره شوې ده چې په دواړو په هغه خبره باندې اګري شوي دي. نو اوس عمران خان داسې ډایرکټ هم نه کولاویږي. تاسو له معلومه ده ډېر زیات فین فالوورز لري، بیخي روډونه جام کېدی شي. نو سلولي وبګورئ چې اني ټایم رها کېدی شي. اډیاله جیل نه به ډېر زر بنیګاله له شفټ شي، چونکې په فیسبوک باندې خبرونه ډېر چلي هم چې بنیګاله له شفټ شوی دی، خو فلحال لا داسې پته نه لګي. جي چې کله هم شفټ شي، که څه هم اپډیټس راځي، په دې پیج به تاسو سره شریک کوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.